ملګرو دا تاسو کتلی شئ دا د ګلډیرې ډیم دی. زه حیران په دې یم چې اخر دلته کې یې لیدلي څه وو. جنید بھائی را دې پله شه که نه لږ شانته پکې وبره دا باران کیږي بیا به راډکېږي بیا به راډکېږي. دا اوس ولې لږ بارانونه وشول؟ نه نو دلته خو بره واوره هم نه پرېږدو چې خلک وایي زه واوره به راویلې شي. نو ډیم ته خو بلا اوبه پکار دي که نه. یار زه د ستاسو سوچ ته سلام کوم چې دا سوچ چا کړی دی. خو لس کاله په دې کې مسلسل باران وشي که نه بیا هم نه ډکېږي. داسې ده خبره داسې ده د 2010 سیلاب دی وکتو چې علاقې ډوبې کړې ټولې نو دی وی کېدی شي داسې یو سیلاب بل راشي نو هغې ته دا ډیم جوړ کړو اورې دلته راسئ به مونږ هم وړو او که نه نو دا دې دپاره دوی دا ډیم جوړ کړی دی. مړه یار والله سړی خفه شي که نه. په دې بس یې څومره خرچه راغلي جنید بھائی؟ یاره په دې به دا یې چېرته ښکلې داسې یو شړه علاقه وي او هلته آبادي زیاته وي. هغه ځای کې پرې روډونه جوړ کړي وي ځکه چې روډونو سره چې کوم دی یو علاقه آبادیږي. یا چېرته داسې کالج یونیورسټي جوړه کړی وي د جینکو سکولونه جوړه کړي. ځکه چې تاسو وګورئ زموږ KPK د جینکو تعلیمي لحاظ سره ډېره زیاته شاته ده. اسپتال یې جوړ کړی وی نو څومره پیدا به یې د خلکو ته ورکړی وي. خو بس څه به نه وایم هر سړی لګیا دی پاکستان. بیا هم پته نه لګي چې پاکستان ته د چا دعا ده پاکستان ختمیږي نه. دا وګورئ هیڅ څه پیدا یې نشته. خفه کېږه مه خیر خفه کېږه مه واپس به یې وران کړو. څومره خرچه مې شوې ده واپس تاسو د کوره غلار نه ده وړه شانته. د ټکس پیسې موږ ته واپس راشي اورې بس دې ته خفه شوم ډېر زیات. را دې پله شه